معزز ومحترم مسلمانان ومشران وكشران كبيرة وګناهونو خبره زموږ شروع وه. تقریبا نن اختتامي دوه یا درې خبرې هغه داسې دي چې په کبیره ګناهونو کې شامل دي. نو یو د هغې نه دوکه ورکول دي، بل ته دوکه ورکول دا ګناه کبیره ده. مسلمان شان دا دی چې دا به چاله دوکه نه ورکوي، هغه هر اعتبار سره وي، بل له به دوکه نه ورکوي. د منافقانو حال الله بیانوي: یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله له او هغه کسانو له دوکه ورکوي چې کوم خلکو ایمان راوړی دی. نو دوی خو دوکه په ظاهره باندې دا وه، مسلمانانو له برال هغوی سره به خپل ایمان ظاهر کړو، ویل به آمنا موږ ایمان راوړو، او کله واذا خلت الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، کله خپلو سردارانو له بلاړل، خپلو مشرانو له، نو هغوی ته به ویل موږ تاسو سره یو، او دا مسلمانانو ته چې موږ وایو موږ ایمان راوړی دی، د هغوی پورې ټوکې کوو. نو مفسرین فرمایي وایي د دې دوکې بدله چې ده دا به الله پاک دوی له ورکړي، وهو خادعهم، الله د دوکې بدله ورکوونکی دی، دا به دوی له ورکړي چې ورځ د قیامت شي الله پاک به مؤمنانو له د ایمان نور ورکړي او د منافقانو ته هم یو نور میلاو شي. خو کله چې دوی پل صراط ته ورنږدې شي، دلته به الله پاک تیاره راخوره کړي د پل صراط ته مخکې، نو مؤمن ته خو به د ایمان نور چې دی هغه به ورته رڼا کوي. نو چې کله مؤمن پورې وځي نو هغه ته به نور وي، رڼا به وي، د ایمان رڼا وي. او کله چې منافق پورې وځي نو په دغه ځای کې به د الله پاک دا نور واخلي. نو سزا شو چې کوم ځای کې په کار باندې راتله نو هغه ځای کې د دوی نور ختم شو، تیاره کې شو. او چې په پل صراط باندې څوک په تیاره کې شي نو پل صراط په کوم ځای تړلی شوی دی؟ دا په دوزخ باندې تړلی شوی دی. پل د صراط دا په دوزخ باندې دی، نو چې سړی ته تیاره شي نو غورځېږي. نو منافقان چې غورځېږي دوزخ ته غورځېږي، دا د دوکې اثر د دوی دی. نو دوکه به مسلمان نه کوي، په یو څیز کې به دوکه نه کوي. زمونږ د کمال خاوند هغه مسلمان ګڼلی شي چې هغه له د دوکې چل په ښې طریقې ورځي. مونږ وایي دا هوښیار سړی دی، هغه چې په هر څیز کې دوکه کوي. زمیندار که زمینداری کې کوي، دکاندار دکانداری کې کوي، مطلب دا دی که سبزی والا سبزی کې کوي، او فروټو والا هغه په فروټو کې کوي، او تول والا تول کې کوي. دا ټولې خبرې اترې چې کومې دي دا په خپل ځای باندې، خو مسلمان له دوکه ورکول، مسلمان له دوکه ورکول دا ګناه کبیره ده، او د دې بدله دا الله پاک اخلي د دې انسان نه، د دې سزا ولا ورکوي د دې دوکې. مسلمان به دوکه مار نه وي، دوکه به نه کوي. ګناه کبیره ده، هر هغه څیز چې د هغې په عیب باندې ته بل نه خبرېدل غواړي او د هغې باره کې ته صفا خبره نه کوي، دا دوکه ده. او د دې سره یو ګناه کبیره چې کومه ده نو هغه په وصیت کې زیاتې کول دي، او په وصیت کې وارث میراث نه محرومه کول دي، او د وصیت د وجې نه وارث له په میراث کې ضرر ورکول، دا ټول صورتونه یې کېدلی شي، دا ګناه کبیره ده. وصیت کله چې انسان مړ شي نو اول د ده کفن دفن دی، کفن دفن نه وروستو بیا په ده باندې قرض دی، او د قرض نه وروستو دریم نمبر بیا وصیت دی، او د وصیت نه وروسته چې څومره ترکه ده د هغې تقسیم دی په اعتبار د وراثت سره. نو کله چې انسان وصیت کوي نو زمونږ پښتانه چې وصیت کوي هغه وارث له وصیت کوي. معروفه او مشهوره خبره زمونږ په عرف چې کومه چلیږي که نه معاشره کې، نو وارث چې وصیت کوي دا مورث وراثت پرېښودونکي، یعنې موږ به دا وایو چې پلار وصیت کوي نو هغې اکثر د خپلو بچو کې دیو دپاره کوي. لکه بالفرض چې زمونږ پښتنو دا
بچی بیلی کی کنه نو پلار سوی وې دا ځای ما مشرانه کې وکړل او یا مطلب دا نه چې دا ځای ما د مشرانه کې ورکړی دی کلم تاسو به لیدلی نو بس لکه دا ځای به حساب کې نه راواله هغه یا مطلب دا دی دکان ورکی یا ول چې ته پټې ورکی یا ول زیتی کول ورکی یا سور کی بل د دې ما وصیت وکړ تاسو ته او چې کلم تاسو به لیدلی نو دا پټې دا کور یا دا دکان دا به د دې فلانی وي او مشرای کې کشالای کې نو دا په وراثت باندې زیادت ده دا خپل وارث لپاره نقصان دی کنه یو